بسم الله الرحمن الرحيم. ولا بد فيه من اللزوم عقلا او عرفا. پرونی ویلو زبرس سره سره کو نو ماتن رحمت الله علیه وی ولا بد فيه او ضروری ده په دلالت التزامی کی من اللزوم لزوم په دلالت التزامی کی دا ضروری دی به دغه دلالت التزامی چې کوم لزوم دی د عام دی عقلا او عرفا که عقلا یو که عرفا وي نو لې تاسو لږ د ساره شی به باندې راځو پرون مقصودی سبق شروع شوی مونږ ویلو دلالت په لغت کې لاري خودلو ته ویل کی یو په اصطلاح کې یو شی په داسې انداز باندې کېدل چې پاغه لمراشي دغه د وجنه په بل شمال امراضي به مولا دوا اقسام بیان کړیو لفظیه او غیر لفظیه کا دلالت کون کې لفظ نو لفظیه دی او غیر لفظ نو به غیر لفظیه دی او به د هر یو درې اقسام وضعي او تبعي او عقلي دا د لفظي مو او دغه شان د غیر لفظي مو به موږ دا ویلو چې دلالت لفظیه وضعیه دا خپل کور کې بدرې قسمه دي مطابقي تضمني او التزامي دا څه وکنه نه لفظ د معنی موضوع له کلفظ په تمام معنی موضوع له دلالت کو مطابقي دي کله معنی موضوع له په جزئی دلالت کو تضمني دي او که په معنی خارجه لازمی باندې دلالت کولونه به التزامي دي وسره دا خبره کوي کله چې لفظ د معنی موضوع له په امر خارج لازم باندې دلالت کوي یعنی التزامی وي نو پدې کې اوس ضروری چې دغه امر خارج دغه لازم دا به لازم وي دا څنګه ده چې په هر امر خارج د دلالت وکي لفظ په هر امر خارج باندې دلالت نشي کولای امر خارج خو به کم کمی دې سړي نوم دی عبد الماجد نو عبد الماجد نه سوا خو په عرباو کرباو شي نه دي خیالم ده کنه نو دا لفظ ذکر شي یاد سی وای چاقو وي موږ دغه مثال بار ویل لفظ چاقو وایا د چاقو نه علاوه نور شي نه خود بشخټو دي نو موږ به کوم وایو چې بدغه دلالت کوي بدغه کوي نه صرف په هغه امر خارج به دلالت کوي چې هغه لازم وي د معنی موضوع له سره نور خبره بس کوه بدا لزوم عام دي دا وی کله عقلا وی کله عرفا وی رضی ولا قوله ولا بد فيه بدی قوله کې مولوی صاحب دوه مقصدی خبرې دي بلکې فقط یو مقصدی د مرجع د ضمیر را تخی چې فيه کې ضمیر چا تراجه دي لکه جلالین کې چې زه په زیاده سي کوي او دویم دا نو وروي فيه کې ضمیر چې دلالت التزام تراجه دي ولا بد فيه اي في دلاله الالتزام او ورسره دویم ضمنی دا معلومیږي د عقلان او عرفان دا کم تقسیم چې شوی دی کنه دا تقسیم د چا دی د دلالت التزامی دی مخکې راځي قوله من اللزوم تاسو لږ بر وګورئ مولوی صاحب یو راته د لازم تعریف کوي لازم چاته ویل کیږي او به راته تقسیم کوي د عقلان او عرفان ته خو موږ لږ بیخي شاته زو خبره د سره کو تاسو لږ متوجه شئ لزوم خپل لغوي معنی د لازم کېدل اصطلاحي معنی توجه جی امر خارج په داسې انداز باندې کېدل امر خارج په داسې حیثیت باندې کېدل امر خارج معنی لازم په داسې حیثیت باندې کېدل چې ترڅو د ملزوم سره د دې تصور نه شوي ترڅو چې معنی موضوع له سره د دې تصور نه شوي نه د معنی موضوع له تصور نه کیږي تعبیر به بدل کو امر خارج او لازم په داسې حیثیت باندې کېدل چې د معنی موضوع له تصور د دې نه غیر دا محال وي کله چې ته معنی موضوع له ذهن کې راولي ورسره به دغه امر خارج دغه لازم خامخا راځي دا سینه کیږي چې هغه د ذهن تراله او دا د رانه شي دا سینه کیږي پوه نه شولې به
دا د چا تعریف شو؟ لازم. امر خارج او لازم په داسې حیثیت باندې کېدل چې معنی موضوع له تصور د دین غیر محال وي، تر څو چې دا ور سره دین دنیا راغلی نو هغه ناراضي، یعنی هغه چې کلم راضي تصور دغه کیږي د دې بم ور سره کیږي. دا خبره عزت شوله. ازیدا کتاب کې مو وایو کون الامر الخارجي، کېدل د امر خارج د لازم بحيث بداس انداز باندې کېدل یستحیل تصور الموضوع، چې محال وی تصور د موضوع له، چې محال او ناممکن وی تصور د موضوع له بدونه بغیر دغه امر خارج نه. اوس بره ګورئ به دغه لزوم چې کوم دی لازم یا لزوم دا په دوه قسمه دی، مصدر یو قسم فاعل صيغه سره وي. اولا په دوه قسمه بلکې درې قسمه آیات کې توجه ده کنه. اولا به درې قسم اقسام بیان کوي، ورسته پکې دوه بیان کوي، نو توجه کوئ کا. لازم چې دا اولا په درې قسمه دی د لزوم په اعتبار سره. کم؟ لازم الماهیت، لازم وجود الخارجي او لازم وجود الذهني. ټول څو شو؟ درې. توجه کوئ. لازم الماهیت چاته وي؟ چې د امر خارج او دا لازم دا په داسې حیثیت او په داسې انداز باندې چې ملزوم د موضوع له او د ملزوم تصور اکه په خارج کې او که په ذهن کې دغه لازم به ورسره خامخا راځي، یعنی د دې هغې نه غیر په ذهن او خارج دواړو کې څه وي؟ محال وي. په لنډو الفاظو باندې لازم الماهیت چاته وي؟ هغه لازم ته چې د موضوع له او د ملزوم سره په خارج کې هم لازم وي او په ذهن کې هم لازم وي. اوس ورسېدلی اوس کما هغه صحیح تعبیر کې نو داسې به لازم په داسې حیثیت باندې امر خارج او لازم په داسې حیثیت باندې کېدل چې په ذهن او خارج دواړو کې د معنی موضوع له تصور د دین غیر محال وي. پوه نه شولې به دا کوم یو شو؟ لازم مثال به سوي لکه اربعو د بار زوجیت دا لازم دی، نو که اربعه موضوع او ملزوم چې موضوع له او ملزوم اربعه که خارج کې راولي کنه ام زوجیت برابر ته تقسیمېدل ور سره لازم دي، او که دغه څلور ته په ذهن کې راولي کنه دغه ملزوم څلور دغه موضوع له څلور، نو زوجیت برابر ته تقسیمېدل ور سره په ذهن کې هم څه دي؟ لازم دي. پوه نه شولې به دا چا تعریف شو؟ لازم الماهیت. به ورپسې لازم وجود خارجي دا چاته ویل کېږي؟ توجه کوئ ښه. موږ په لنډو باندې ویلو کدام لا نه ویلې، نو اولې په لنډو واورئ. لازم وجود خارجي چې دا لازم د ملزوم سره صرف د خارج په اعتبار سره لازم وي. خارج کې چې کلم ته د معنی موضوع له او د ملزوم تصور کې د دې تصور ور سره خارج کې د تصور مې یادوي. خارج کې چې کلم معنی موضوع له او ملزوم موجودیږي ور سره ودا هم موجودیږي. نو او کاغه تعبیر کې داسې به چې امر خارج او لازم په داسې حیثیت او انداز باندې کېدل چې دغه معنی موضوع له او ملزوم چې دی په خارج کې د دین غیر دا محال وي. پیږي مثال به څه وي؟ لکه څنګه چې څوک د حاتم توینو مخلی کنه اور یاد کې مړ آسان، څنګه چې سړی د اور چې ذهن ترازی کنه اور خارج کې اور چې خارج کې موجودیږي ور سره سیزل دا لازم راځي. مام توجه سمانشتره تاسو توجه ده کنه ذهن بل طرف ته دي. نو څنګه ویل مولوی صاحب مثال یې سره لکه اور کله چې خارج کې اور موجودیږي دا سوځول ور سره خامخا موجودیږي. دریم نمبر لزومی ذهنی دا چاته ویل کېږي چې کلم معنی موضوع له او ملزوم ذهن کې راځي، نو ذهن کې ور سره لازم راځي، ذهن کې خارج کې نه وي. پوه شولې به څنګه به وایو امر خارج او لازم په داسې حیثیت او انداز باندې کېدل چې تصور د معنی موضوع له تصور د ملزوم بغیر د دینه په ذهن کې محال وي.
پوه شولې به د دې لپاره به مثال څه وي لکه عامه ړوند سره چې کوم دی بصر دا په ذهن کې لازم دی څنګه چې ړوند ذکر شي عامه ذهن کې راولي ورسره څه لازم راځي بصر حالانکه د بصر او د ړوند په خارج کې منافات دی خارج کې د ړوند سره بصر چې دی دا نه وي خبره پوهېږئ که نه نو ټول څو اقسام وشو لازم الماهیت لازم وجود خارجي او لازم وجود ذهني یو پیره زوی ملازم الماهیت چاته وي امر خارج په داسې انداز باندې کېدل چې معنی موضوع له یعنی ملزوم په ذهن او خارج دواړو کې بغیر د دې د تصور نه محال وي لازم وجود خارجي چاته ویل کېږي چې معنی موضوع لازم او امر خارج په داسې حیثیت باندې کېدل چې معنی موضوع له په خارج کې د دې نه غیر موجودېدل محال وي لازم وجود ذهني امر خارج او لازم په داسې حیثیت باندې کېدل چې ملزوم او موضوع له په ذهن کې د دې نه غیر موجودېدل محال وي اذا نشوله توجه ده که نه لږ بر وګورئ مولوي صاحب بس دلته چې موږ وایو که نه چې په دلالت التزامي کې لابودي د لزوم نه نو دلته لزوم نه مراد لزومي ذهني دی ښه اذا شوله ده خبره خارجي نه به دغه لزومي ذهني چې دی لازم وجود ذهني دا خپل کور کې په دوه قسمه دی یو ته ویل کېږي عقلا او بل ته ویل کېږي عرفا عقلا چاته ویل کېږي چې دا لزوم چې دی لزوم دا د عقل په اعتبار سره وي یعنی امر خارج او لازم په داسې حیثیت باندې کېدل چې موضوع له د عقل په اعتبار سره د دې نه غیر ذهن ته راتلل دا محال وي د عقل په اعتبار سره او عرفن چاته ویل کېږي چې دا لزوم پکې عرفن وي عقلا نه وي عرف دا وایي چې لکه کله ملزوم ذهن ته راتللو لازم به ورسره ذهن ته راځي یعنی عرف کې دقه شان رواج جوړ شوی دی او که پورې وي امر خارج په داسې انداز باندې کېدل چې کله معنی موضوع له ذهن کې راځي نو عرفن رواجن به ورسره لازم هم ذهن ته راځي زه د تعبیرونه بدلوم را بدلوم نور خو مطلب یو پیږي پې که نه ښه جي د اول مثال د عقلن مثال څه دی لکه همدغه ړوند او د بصري مثال دی چې کله عامه ذهن ته راځي عقلا ورسره څوک هم ذهن ته راځي بصر هم راځي حالانکه خارج کې دواړو منځ کې منافات دی د ړوند خو بصري هم نه ده سره او د دویم مثال عرفن والی مثال کله چې حاتم طایی څوک ذکر کی کنه نو رواج کې ورسره ذهن ته سخا راځي دا د عرفن مثال شو نو که سوچ هم وي پنځه اقسام هم ذکر کړه درې اول او بیا ورپسې د لزوم ذهني دوه دا د لزوم تاسو وګورئ قوله من اللزوم اي كون الامر دا د لازم تعریف کوي اي كون الامر الخارجي کېدل د امر خارج بحيث بداسي انداز باندې يستحيل تصور الموضوع چې محال وي تصور د الموضوع له تصور د موضوع له بدون بغیر د دینه سواء برابر خبره ده کان هذا لزوم دغه لزوم کم لزوم کم چې ذهني لزوم دی دا صرف اخیری دوه اقسام بیانې دغه لزوم ذهني چې عقلا وي کل بصر لك بصر بنسبت سره عاماته او عرفن وي کل جود لك سخا بنسبت سره الى الحاتمي حاتم تويتا قوله وتلزمهم المطابقه وليس مکمل مرقات دی خلاص چې ویلو د مرقات کې وزانور مرقات کې دي تاسو لږ متوجه شئ درې دلالتونه تیر شوي دي مطابقي تضمني التزامي شارح او ماتن دلته دواړه د دیو مینس کې د نسبت بیان کړي تاسو لږ واورئ مولوي صاحب قاعده اوله قاعده دا اوله مسله منطقي دا چې دلالت تضمني او التزامي دا بغیر د تصور د دلالت مطابقینه ناراضي کلم چې دلالت تضمني موجوديږي مطابقي بخامخاوي کله چې دلالت التزامي موجوديږي مطابقي بخامخاوي په دې پوه شول یو دعوا یو مسله دویمه دلالت مطابقي چې د دلالت تضمني او التزامي نه غیر موجودېدلی شي څه شو دوه دریم
دلالت تضمنی او التزامی دا شارح بیان کړی د دې تضمنی او التزامی خپل منځ کې یو بل سره لازم ملزوم نه دي. تضمنی بغیر د التزامی نه موجودیږي، التزامی بغیر د تضمنی نه موجودیږي. نو درې مسلې درې دعوی وکړلې دا څه وکنه تاسو لږ متن کې وګورئ. وتلزمهما او لازم دی د لزوم سره کاقلن یو کورفن وی. وتلزمهما او لازم دی د دلالت تضمنی او التزامی سره. صحیح شو. څوک ور سره لازم دی؟ المطابقه مطابقی. ولو تقدیرا خبر بلاندې کوو د خیره چې ولو تقدیرا څه مطلب دی؟ ولا عکس او عکس نشته چې تضمنی سره یا التزامی سره دی مطابقی سره دی تضمنی یا التزامی لازم شي دا څه نشته کا پوه شولې به لاندې راځي. قوله وتلزمهم المطابقه تاسو لږ برو ګورئ صوبه خبره نورم واضحونو. اوله دا ودا چې دلالت تضمنی او التزامی بغیر د مطابقینا نشرات لې د دې را د دلیل بیان کنو اورا مولوی صاحب دلالت تضمنی جز دے او دلالت مطابقی کل دے ځان له ځان دلیل بیانو او د جز تصور بغیر د تصور د کل نه کیږي. دویم دلالت التزامی لازم دی او دلالت مطابقی ملزوم وي. او لازم معنی چې دلالت کیږي کنه دا غین اول به بچا معنی کیږي ملزوم باندې کیږي. لازم معنی دلالت کېدل بغیر د ملزومه دا نه کیږي. پوه شولې به او په شریکه کوله دلیل وي. نو اورا دلالت تضمنی تابع ده، دلالت التزامی هم تابع ده د دلالت مطابقی او تابع چې موجودیږي مولوی صاحب ور سره څوک موجودیږي مطبوم موجودیږي. نو ځکه هم دا وکړل چې دلالت تضمنی او التزامی بغیر د دلالت مطابقی نه نشي راتللی. یزه شو. دویم دلالت مطابقی چې دی دا کتاب کې نشته د دوړو نه راشته دی پست قوله کې راځي. دلالت مطابقی بغیر د تضمنی او التزامی نه موجودیږي. دا غي دلیل سره ان شاء الله ولا عکس کې به وایو تاسو لږ وګورئ. قوله وتلزمهما او لازم دی دغه تضمنی او التزامی سره المطابقه دلالت مطابقی ولو تقدیرا اگر که تقدیرا وی د دې خبره کو دلیل توکید وس اذ لا شک ذک شک نشتره چې ان الدلاله الوضعيه دلالت وضعيه چې دی على جزء المسمى بجزء مسمى یعنی تضمنی یادی خیلم ده کنه دا دلیل ده ما ویلو. ولازمه او دلالت وضعيه فلازم د مسمى باندې په جزء د مسمى باندې یا په لازم د مسمى یعنی تضمنی او التزامی دا دواړه فرع الدلاله دا دواړه خو فرع دي. دا دلالت کوم چې په مسمى او په معنی موضوع له باندې یعنی مطابقی دا غیر پر څه دي فرع دي. اذا شولا دا صغرا شولا کبرا دا چې فرع بغیر د اصل نه موجودیږي نه تضمنی او التزامی بغیر د مطابقی نه پوهیږي په اوس لږ نور متوجي شي. دا ولو تقدیرا ویل دا اصل کې اعتراض نه جواب دی. اعتراض زاره تاره ته ویل چې دلالت تضمنی او التزامی بغیر د مطابقینه نه موجودیږي دا سی ویل کنه توجه ده. نو معترض وته وی کله کله داسیم کیږي یو لفظ وی جز معنی کې مشهور شوی او د کل ولا معنی بیخي پرخي. یو لفظ وی دې چې کومه معنی وي دغه معنی جز په دقیق کې دا لفظ مشهور شوی کلم چې لفظ ذکر شي دغه د معنی موضوع له جز شي اقزین ترازی او معنی موضوع له مکمله متروکي. کله کله دا سکیږي هم دغه شان کله کله دا سکیږي چې لفظ د معنی موضوع له په لازم کې مشهور شوی کلم چې لفظ ذکر شي د معنی موضوع له کم لازم دی مقزین ترازی او معنی موضوع له هغه مکمل متروک وي. پوه نه شولې په دې خبره. اوس معترض وي کله چې دغه شان حالت یعنی لفظ په جز د معنی موضوع له کې مشهور شوی یا لفظ
په لازم د معنی موضوع له کې مشهور شوی دا وخت کې دلالت تضمنی راتللی شي که په جز کې مشهور شوی او یا به دلالت التزامی راځي که په لازم کې مشهور شوی او دلالت مطابقی به نه وي ځکه خو متروک شوی پوه نه شوي په سوال باندې جواب دار مولوي صاحب توجه کوئ من دلته ولو تقدیرا ویله ولو تقدیرا مطلب دا یا به حقیقتا د تضمن او التزامی سره مطابقی لازمی وي او یا به تقدیرا د تضمن او التزامی سره مطابقی لازم وي حقیقتا مطلب دا دی کچری لفظ داسې و معنی موضوع له کې استعمالیدلو جز کې استعمالیدلو معنی موضوع له کې استعمالیدلو لازم کې استعمالیدلو نو الته خو کله چې تضمنی دلالت کیږي یا التزامی کیږي نو حقیقتا به ور سره د شام کیږي مطابقی کیږي دا خو شو کنه بل خبره تقدیرا څه مطلب دا دی څه مطلب دی دا ووري کله کله داسې لکه تا چې معترض خبره وکړله چې لفظ په دلالت التزامی کې لفظ چې په معنی لازم کې مشهور وي لفظ چې په جز د معنی موضوع له کې مشهور وي نو الته اگر که دلالت تضمنی راتللی شي التزامی راتللی شي په دغه وخت کې مطابقی نه داسې خدا خو تقدیرا مطلب دا دی کچری یو سړی د دې لحاظ وساتي چې د دې لفظ یو معنی موضوع له خپل پوره شتم دی د دې لفظ د پر خپل معنی موضوع له شته دی کله دغه سړی لحاظ وساتي نو به که تضمنی کوي او کې التزامی کې مطابقی ور سره خامخای پوه نه شولې به څنګه ویل مولوي صاحب اعتراض باندې خو رسیدلی وای کا جواب دا دی ولو تقدیرا سره جواب کوي کله چې لفظ په لازمی معنی کې مشهور شوی صحیح دغه وخت کې چې لفظ ذکر شي معنی موضوع له یعنی مطابقی دلالت باندې کیږي صرف التزامی بکیږي خو کې اوسره لحاظ وساتي د دې چې د لفظ خپل معنی موضوع له شته دی دغه وخت کې التزامی راځي نو څوک هم راځي پوه نه شوي همدغه شان کله چې لفظ په جز د معنی موضوع له کې مشهور شوی او لفظ ذکر شي نو معنی موضوع له کوم جز د حق مراد کیږي پورا معنی موضوع له نه مراد کیږي خو کې اوسره د دې خبره خیال وساتي چې الکه د دې لفظ د پاره معنی موضوع له هم شته نو په دغه وخت کې که تضمنی دلالت کیږي مطابقی هم کیږي ورسېدلې دي بار بار مې ویل که څنګه کله کله ما خپل توجه نه یم کدی پوه نه شو زیاتې به بار بار وایم نن زه دغه شانې مخه کم ځای دی څه وایي سواء كانت تلك الدلاله برابر خبره ده کوي دغه دلالت علی المسمى باندې محققتا دا غيو دی حقیقتا وی څه مطلب بأن يطلق اللفظ چې اطلاق د لفظ وشي ويراد به المسمى اول ته مسمى مراد کیږي اول ته معنی موضوع له مطابقی مراد کیږي او به رستو ويفهم منه الجزء به جز فهم کیږي یعنی تضمنی او لازم یا لازم فهم کیږي بالتبع کا نو په دغه صورت کې چې کلم تضمنی التزامی وي مطابقی هم وي او ورپسې او مقدرا څه مطلب سره دا غي بیان کوي کما اذا اشتهر اللفظ لکه چې مشهور شوی اذا اشتهرم سیده اذا اشتهر اللفظ چې مشهور شوی لفظ فی الجزء بجزء کی او اللازم یا فلازم کی نو فالدلاله علی الموضوع له دلت دلالت په موضوع له باندې مطابقی یادی وان لم يتحقق هناك اگر کدلته متحقق نشته صرف تضمنی بی یا به صرف التزامی حقیقتا کی بالفعل به صرف په دې دوړو کې وي الا انها واقعات مگر دومره خبره ده چې دا دلالت چې دا به واقع وي تقدیرا به یعنی تقدیرا به مطابقی هم واقع وي په مکمل موضوع له باندې به هم واقع وي د دې تقدیرا مطلب بمعنى ان لهذا اللفظ دا معنی چې د لفظ لپاره یو معنی ده لو قصد من اللفظ كشرط لفظ نه دغه معنی قصد شي لکان دلالته نو وی بدلالت د لفظ علیه بدق معنی باندې مطابقی بوي و الى هذا اشار بقوله ولو تقديرا دي ته اشاره کړي بده قول چې ولو تقديرا دي پوه نه شولې مولي شي اوس لک برو ګوري جی یو اعتراض کو چې کوم قطبی او مرقات کی ذکر ده اعتراض زاد تاویل چې دلالت التزامی
موږ یو داو ذکر کړی و چې دلته شارح نه ذکر کړی، هغه هم دا ذکر کړی و. داسې کېدلی شي او هغې دلیل هم پرېښی دی مکمل، نو بیا یې واورئ ښه چې دلالت مطابقي به وي، تضمني به هم نه وي، التزامي به هم نه وي. دا هم ویلي وو که نه، د دې دلیل هم ما پرېښی و. نو راځئ دلالت مطابقي به وي، تضمني به نه وي. د دې دلیل څه دی؟ وایي جي کله کله داسې کېدلی شي چې یو لفظ وي د هغې کمه معنی موضوع له وي، هغه بسیطه وي، د هغې اجزا نه وي. نو که لفظ ذکر شي دغه معنی مراد شي مطابقي ده، چونکې اجزا یې نشته دی، نو داسې نه شي کېدلی لفظ ذکر شي او د معنی موضوع له جز دی مراد شي، جز خو یې نشته. پوه شولئ نه شولئ؟ بې همدغه شان د دې لپاره به مثال څه وي لکه ذات د باري تعالی د الله جل شانو. څنګه چې موږ لفظ د الله واورو جل جلاله ډایرکټ هم ذهن د الله پاک ذات ته ځي که نه ځي؟ خو چونکې د هغه اجزا نشته نو داسې نه شي کېدلی چې لفظ د الله ذکر شي او د معنی موضوع له یعنی ذات د الله جز مراد شي، دا نه شي کېدلی. نو ګوره مطابقي شته، تضمني نشته. دې څه پوه شئ؟ دغه شان داسې هم کېدلی شي، دا دعوه هم کړې وه چې کله کله مطابقي موجودېږي بغیر د التزامي نه. د دې دلیل سره نو دلیل یې دا دی کله کله داسې کېدلی شي یو لفظ وي د هغې معنی موضوع له وي، خو د هغې سره لازم د سره وي نه. نو که لفظ ذکر شي معنی موضوع له مراد کې مطابقي دی، چونکې لازمي ذهني نشته دی. لازمي ذهني نو داسې نه شي کېدلی لفظ ذکر شي او لازمي ذهني دی مراد شي، نشته دی. نو بغیر د التزامي نه موجود شو. پوه شولئ که نه؟ بې ورسېدلی. اوس دلته معترض اعتراض کوي په دې باندې، دې دلیل باندې چې هر تا وویل داسې کېدلی شي یو لفظ وي د هغې معنی موضوع له وي او د هغې لپاره لازمي ذهني نه وي. داسې ویل که نه؟ وایي دا موږ نه منو. داسې نه شي کېدلی چې یو لفظ وي د هغې د معنی موضوع له وي او د دغه معنی موضوع له د لازم نه وي. دا نه شي کېدلی. لازم به خامخا وي، کم از کم دا خو لازم وي که نه چې دا سړی عبدالماجد دی او غیره نه دی، دا خو سره لازم دی. په سوال پوه شولئ؟ نو جواب نه مخکې تاسو تقسیم د لزوم واورئ په اعتبار د قوت او ضعف سره. دا ډېرې اهمې خبرې دي. تقسیم د چا؟ د لزوم په اعتبار د قوت او ضعف سره. نو واورئ مولوي صاحب، لازم اولا په دوه قسمه دی، د قوت او ضعف په اعتبار سره، بین او دویم نمبر غیر بین. لازم بین چاته وایي چې لزوم واضح وي، دلیل ته پکې ضرورت نه وي. لازم غیر بین چاته وایي چې لزوم واضح نه وي، دلیل ته پکې ضرورت وي. عزت شوله دا خبره. بیا لازم بین خپل کور کې په دوه قسمه دی، لازم بین بمعنى الاخص، لازم بین بمعنى الاعم. دغه شان لازم غیر بین په دوه قسمه، لازم غیر بین بمعنى الاخص او لازم غیر بین بمعنى الاعم. توجه کوئ ښه. لازم بین بمعنى الاخص د دې تعریف څه دی؟ دې تعریف دا دی چې کلم تصور د ملزوم وشي، کلم تصور د نو بغیر د دلیله ور سره تصور د لازم راځي. اذا نشو کلم تصور د ملزوم وشي بغیر د دلیل ور سره تصور د لازم راځي. دې ته ویل کېږي لازم بین بمعنى الاخص. اذا شو دویم لازم بین بمعنى الاعم. دا چاته ویل کېږي چې کله تصور د ملزوم وشي، تصور د لازم وشي، د دواړو، نو بغیر د دلیله د دې منځ کې لزوم ذهن ته راځي. ونه رسېدی؟ اولم څه ویلو؟ کله چې تصور د ملزوم وشي بغیر د دلیله تصور د لازم ذهن ته راځي. صحیح شو؟ دویم کله چې تصور د ملزوم او د لازم دواړو وشي نو لزوم چې دی بغیر د دلیله ذهن ته راځي. وای نه شولې بیا مخکې راځي لازم بین، لازم غیر بین بمعنى الاخص. دا غي ضد سره تعریف وکا چې کله تصور د ملزوم وشي، تصور د لازم چې دی، لازم ذهن ته راتلل چې دی، دا بغیر د دلیل نه کیږي. ونه رسېدی؟ او به لازم غیر بین بمعنى الاعم، د لازم بین بمعنى الاعم په عکس معنی وي او عزت معنی. څنګه چې کله تصور د ملزوم وشي، تصور د لازم وشي بغیر د دلیل لزوم ذهن ته ناراضي. عزت شو څو اقسام شو؟
څلور. تاسو څنګه متوجه شئ؟ معترض دا ویلیو دا زنه منما چې یو لب موضوع له دی وی یو شی دی وی او هغه سره د لازمه نه وی دا نه منما خامخا ور سره کم او سره لازم به کم از کم دا خو سره لازم دی چې دا دی او غیره نه دی. نو جواب وته منګایو وایو ملیسه منګ چې کم د لزوم خبره کو غینه لازم بیان به معنی اخص مراد دی. شلته لزوم واضح ای ملزوم ذکر شي لازم بغیر د دلیل ذهن ترازی هغه مراد دی. او دا خبره چې دا دی او غیر نه دی نو ذهن ته غیر ناراضی لا دا پسې چې نفهم کې غیر نه دی دا ذهن ته سر راضی نه پوه نه شولې دي سه مخک راضی کا قوله ولا عكس بس اخري خبره ده لنډه یخي وای کنه نو سلک متوجه شي. منګ دا ویلو مليسم چې دلالت مطابقی به موجودیږي تضمنی او التزامی به نوی ولا عكس دقه مطلب دی. د دې لپاره دلیل سره نو هغه ما ویلم دی یادم شي کنه دلیل مرلوی له کا دلالت مطابقی به موجود وي تضمنی او التزامی به نوی ولی یو لفظ به وي دغه به معنی موضوع له وي جز به د سرینا لکه ذات د باری تعالی یو لفظ به وي معنی موضوع له وي لازم به ولد سره وینا د خبرې موکړه لیکن او ته وګوره لکشان ولا عكس اذ يجوز زکه جائز ده ان يكون للفظ چې وي دی یو لفظ د لپاره معنی کم معنی دا سه معنی بسیطن وای کدا د دې معنی چې دا اسم دی یکون دی اذ يجوز که جائز ده ان يكون چې وی دی للفظ د لفظ لپاره څه دی ورلوي معنی بسیطن دا صفت د معنی دی بسیط معنی بسیط څه مطلب لا جزء له جزء لنوي ولا لازم له د غشان لازم ولا نوی تو سو ګور کنه فتحققت حينئذ متحقق کیږي په بدی وخت کې المطابقت او دلالت مطابقی خو وای کنه خو بدون التزمن والالتزام تزمنی او التزام با نوی ورسېدلې ولو کان له معنا او کله کله داسم کیږي مولوی صاحب توجه جی دلالت مطابقی بم وی تزمنی بم وی خو التزامی با نوی د اخره کې به خلاصه کومه لکه یو لفظ دی داغي معنی شتره خو معنی مرکبه ده خو لازم ورلا نشته لفظ ذکر کې ټول معنی مرکبه والی مطابقی کو جزء والی تضمنی خو لازم نشته التزامی نشرات لله همدغه شان داسم کې دی شي یو لفظ وی داغي معنی موضوع له بسيط وی خو لازم ورلوي نو مطابقی بم وی التزامی بم وی لفظ ذکر کا معنی موضوع له مراد کا مطابقی لازم مراد کا التزامی خو جزء ولا نشتر نو تضمنی بکی ولو کان له معنی مرکب کچری لفظ د بار معنی مرکب وی لا لازم له خو لازم ور سره نوی تحقق التضمن او تضمن متحقق کیږي بدون الالتزام بغیر د التزام نه ولو کان له معنی او کدیر پر یو معنی لفظ د بار کم معنی بسیطه معنی بسیطه معنی اچھا جی ولو کان له معنی بسیط لازم بسیط ویو ډایرک لازم دي څه خو نشته دي له دی ښا ولو کان که لفظ وی له معنی بسیط لازم اچھا صحیح شو غیر بار یو معنی بسیط معنی او داسې بسیط معنی چې لازم ورلا هم وی تحقق الالتزام التزام چې دا به متحقق کیږي بدون التضمن بغیر د تضمن نه نو ورسره دا خبره معلومه شو لکه اساس سوچ وی تضمنی بغیر د التزامی ناراضی او التزامی بغیر د تضمنی نه فالاستلزام غیر واقع فی شیء من الطرفین استلزام چې دا واقع نشو په یو شی کې د دواړو طرفونو نه څه مطلب مطابقی سره نه د لازمه چې تضمنی التزامی دراشي یو تضمنی سره نه د لازمه چې التزامی دراشي التزامی سره نه د لازمه چې تضمنی د اخیری دوه چې د دلته دغه مراد دي طرفین نه مطلب تضمنی سره التزامی سره تضمنی ځان دی لازم فالاستلزام غیر واقع فی شیء استلزام واقع نه دی په یو شی کې من الطرفین د دوه طرفین او تضمن او التزام نه مې څه پوهې شولې په وګورې لکشن مطابقی بغیر د تضمنی التزامی نه موجودیږي تضمنی التزامی بغیر د مطابقی نه موجودیږي تضمنی بغیر د التزامی نه او التزامی بغیر د تضمنی نه موجودیږي بس ته